أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سورة أعراف آيات نمبر 205-206. سورة أعراف آخری دو آیتونه دي. د سورت په آخر کې الله تعالی د یو دو خبرو ذکر کوي او هغه دا دي چې په هر وخت کې په هر ساعت کې د الله په ذکر کې ځان مشغول ساتي، د الله تعالی په یاد کې ځان مشغول ساتي او د ذکر آداب ذکر کوي چې ذکر خو کوي خو په کومه طریقه باندې الله تعالی یادوي. ځکه الله آخر کې ولا تکن من الغافلین، د غافلانو نه مه کېږئ. نو غافل هغه چاته وي چې د الله تعالی یاد نه کوي. په حدیثو کې مونځ ته هم ذکر ویلی دی، خو عام ذکر دی، که هغه الله الله کول وي، که هغه درود شریف وي، که هغه استغفار وي، دا ټول په اذکارو کې راځي. خو عبادتو کې مونځ دې ته هم د الله تعالی ذکر ویلی شوي دي. یو حدیث کې راځي تاسو ډېرې زیاتې سجدې لګوئ، مراد ته نوافل دي چې نفلونه کوئ او د نوافلو فایده انسان ته کله میلاویږي چې کله الله تعالی په ورځ د قیامت فرایض وتړي، زمونږ چې کوم فرض منځونه دي او په هغې کې کمی راوځي، نو الله تعالی به په نوافلو سره برابر کړي. نو کوشش د دې نه چې څومره رانه کیدی شي څومره انسان الله تعالی ته سجدې ولګي، د 2 رکعاته نفل وکړي، دعاګانې وغواړي، ښه خبره ده. بیا د ذکر ډېر زیات فضایل راغلي دي. په حدیثو کې راځي ذکر کوونکی په مثال د ژوندي دی، ولې د ده زړه ژوندی دی، د ده په زړه کې د الله تعالی یاد دی، د ده په ژبه باندې د الله نوم دی، او د نه ذکر کوونکی په مثال د مړي دی چې ذکر نه کوي، د ده زړه مړ دی. نو کوشش به دا کوو چې الله تعالی په دې کې دا هم وایي چې بالغدو والآصال، د ذکر د آدابو نه دا هم دي چې تاسو الله تعالی یادوئ سحر او ماښام باندې. نو صرف دا نه چې سحر او ماښام، بلکې د دې نه مطلب دا چې سحر او ماښام بلکې هر ټایم الله یادوئ. یا د سحر او ماښام خصوصیت د ذکر کو چې سحر او ماښام د فرشتو ډیوټي بدلیږي، چې کوم د شپې ډوټۍ والا وي الله تعالی نورې دوه رالیږي سحر په وخت کې، دغه رنګې د ماښام په وخت کې. بله خبره، خلکو د رسول الله له صحابو تپوس وکړو چې د الله تعالی نږدې دی که لرې دی؟ که چېرې لرې چې موږ په تیز آواز ورکوو، او که چېرې نږدې وي چې په مزه وایو. نو الله تعالی سورې بقره کې موږ ویلو آیتونه نازل کړو وإذا سألك عبادي عني فإني قریب. دا خلک ستا نه سوال کوي زما مبارک یې، نو ته دوی ته ووایه فإني قریب، زه تاسو ته ډېر نږدې یم. وإذا سألك عبادي عني فإني قریب، زه ډېر نږدې یم تاسو چې کوم دعا او کوم سوال کوئ هغه زه اورم. نو د ذکر په آدابو کې دا هم دي چې ذکر الله وایي واذکر ربک، یادوه خپل رب په نفسک، په زړه خپل کې تضرعا وخیفه. آداب دا دي چې تضرعا وخیفه، په عاجزۍ سره او په یرې سره، چې د الله نوم اخلي نو ځان داسې مه کوه چې زه دا یم، نه، ته ډېر کمزور یې، ته ډېر عاجز یې، د الله ذات دی په تا باندې، هېڅ ته د هېڅ هم نه، ته د هېڅ هم نه، او د الله تعالی نه یره ساته. او بیا فرمایي دون الجهر من القول، په وینا کې ډېر اوچت آواز په اوچت آواز سره هم ذکر مه کوه. په بعضو موقعو کې د رسول الله نه په اوچت آواز ذکر ثابت دی، خو هغه اوچت آواز نه چې انسان پکې چغې وباسي، نه، داسې آواز چې بس خپلې اوري، چې صرف خپلې اوري. لکه مثال کې طور پر
بریلیان هغه ذکر کوي او په لوډ سپیکر باندې او چغې وباسي نو الله تعالی به زه ستاسو اواز اورم دومره لوی چغو ته ضرورت خو نشته کنه ښه په مزه باندې د الله تعالی ذکر کوه نو الله تعالی په دې کې د ذکر آداب ذکر کوي چې څه دي یو خدا دی چې په زړه کې وایه دویم نمبر دا دی چې د الله تعالی نه یره ساته دریم نمبر دا چې په عاجزۍ سره د الله تعالی ذکر کوه ځکه عبادت کو کې کوموز وکې نو زړه د خپل بدن ښکته که ځان عاجز حساب که ځان محتاج حساب که الله تعالی ته ودرېږه داسې غونته کې چې یا الله زه ډېر غریب یم زه ډېر کمزور یم زه ستا نه سوال کوم لکه انسان که د چا نه څه غواړي نو ځان ډېر محتاج کړي چېرې دی ما له څه راکړي که زه ته داسې حالات جوړ کړم او که دی ورته وایي چې زما ورته د ضرورت نشته او که راکې که راکړه که نه راکې مه راکوه نو هغه ولې څوم ورنه کړي نو الله تعالی ته ځان محتاجه ګڼل پکار دي نو الله تعالی به درکړي دریم نمبر دا وایي چې په کم اواز سره ډېر سلو هم نه ډېر تیز هم نه او په سحر او ماښام د الله تعالی ذکر کوه څنګه چې علماو مشرانو د تصوف والا تسبیحات ښوولي دي چې سحر او ماښام کوشش د دې کو ډېر نشو کولی دا سلسل پیرې خو چې کم از کم سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله د ټولو نه افضل ذکر حدیثو کې راځي هغه لا اله الا الله دی او بیا موسی علیه السلام واقع به موږ اورېدلي الله تعالی نه سوال کوي تپوس کوي یا الله یو خاصه کلمه راکړي چې زه پې تا یادوم الله تعالی وایي ای موسی ته لا اله الا الله وایه او جواب کې وایي دا خو ټول خلک وایي ما ته څه خاص راکړه زه ستا خو بنده یم پیغمبر دی ای موسی که چېرې دا لا اله الا الله د تلې په یو چاپړه کې کېښودلی شي او دا د ځمکه او اسمان په بله کې کېښودلی شي دا به ته درنه شي د الله نوم ډېر لوی دی کوشش به کوو چې کوم کس ذکر نه کوي د ده مثال دا د غافلینو نه دی ځان به غافلینو کې نه راولو کم از کم سهار او ماښام دا سلسل پیرې چې د مشهوره اذکار چې کوم دي دغه رنګ استغفار دی دا ډېر وایو د استغفار ډېرې زیاتې فایدې دي یو خو دا چې انسان ته چې دی نو ګناهونه معاف کړي الله تعالی په دې په ذریعې سره سورة نوح کې الله تعالی فرمایي قل استغفروا ربکم انه کان غفارا د ټولو نه غټه پیدا ده چې الله تعالی وایي زه به درته بخښنه کوم نو بخښنه چې الله تعالی موږ ته بخښنه وکړي د دې نه نور څه دي او بیا فرمایي یرسل السماء علیکم مدرارا الله وایي زه به د استغفار په ذریعې سره باران وروم ویمددکم باموال وبنین مال به درکوم اولاد به درکوم انه کان غفارا الله بخښنه به درته کوم نو څومره ډېرې زیاتې فایدې دي په شریعت باندې په عمل کولو کې په دین باندې په چلېدلو کې دغه رنګې په استغفار کې کوشش کو سهار او ماښام د خپل ژبې په دې باندې عادت کو د فضولو خبرو په ځای باندې د بحثونو په ځای باندې د ما او تاویل او ماویل په ځای باندې انسان ځان له سایډ ته شي او که تسبیح نه وي نو دغه شانتې ضروري خو نه ده چې خامخا په شمېر دی وایي دغه شانتې خو دا تسبیح دا ګوته کې چې وایي یا عامې تسبیح دا صرف د دې دپاره وي چې دلته دا یاداشت راولي چې او ذکر وکړه ځکه که لاس کې تسبیح نه وي نو دی به بیا په بدلو خبرو کې اخته شي نو چې ځان نه کم از کم تسبیح واخلو د ورځې د الله تعالی ذکر کو په حدیثو کې راځي و انسان به هغه وخت پسې ډېر ارمان وکړي چې کومې د الله تعالی د ذکر نه بغیر تېر شي نو چې کوشش وکړو ځان له تسبیح واخلو څومره وخت راته فارغ میلاویږي نو په هغې باندې د الله تعالی ذکر کو بعضې ټایم به داسې وي اکثر خلک داسې وي تسبیح به اړوي او خبرې به د ذکر مطلب دا دی چې ستا ژبه او دهان یو طرف ته ته چې په ژبه باندې الله وایي نو چې کم از کم زړه دې هغه طرف ته وي نو چې زړه دې بل خوا وي او ته تسبیح اړوې او خبرې هم کوې د دې ذکر څه مقصد چې دا خو صرف هغه مطلب پوره کول خو نه دي چې ته به تسبیح واړې په اړولو باندې به الله تعالی تا نه خوشحاله شي نه په ژبه باندې الله وایه زړه به هغې طرف ته متوجه کول الله به ستا په زړه اثر کوي او که چېرې زړه متوجه نه وي یا زړه کې وایي خو ژبه باندې خبرې کوي بیا هم اثر نه کوي ذکر به هغه اثر کوي چې ستا زړه او ژبه د الله د نوم طرف ته د استغفار طرف ته متوجه وي بل آیات کې الله تعالی څه وایي الله تعالی سره داسې مخلوق دی داسې فرشتي دي چې هغوی د الله تعالی عبادت کوي د الله تعالی ذکر کوي او ګورې هغوی د الله تعالی د عبادت نه ستړي کېږي نه په هغوی کې تکبر نه راځي چې هغوی ته د سجدې وویلې شي هغوی سجدې کې لګیا دي ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې کله انسان ته سجدې حکم وشي د آدم بچي ته او دې سجده وکړي آیت سجده دی قرآن کې څوارلس سجدې دي نو د آخري لومبنۍ سجده ده نو چې کله دته د سجدې ذکر وشي او دې سجده وکړي و دې دا ډېر زیات خفه شي د هغه ځای نه روا شي چې های های د آدم بچي ته د سجدې حکم وشو نو دې سجده وکړه دی به جنت ته ځي او ما ته د سجدې حکم وشو ما انکار وکړو زه به جهنم ته ځم نو سجدې
چې کله د قرآن مجید آیت سجده راشي د هغې آداب دا دي لومبی دا چې دا سجده واجب ده دا به خامخا کې چې څوک د آیت سجده واوري نو طریقه یې دا ده دومره ضروري نه چې دا کوم نه صرف نیت اصل کې د زړه نیت ته ویلی شي په زړه کې دا ووایه چې چې کومه سجدې تلاوت ما واورې د هغه سجده کومه او الله اکبر به ووایي سجدې له به لاړ شي درې پیرې څنګه چې مونځ کې سبحان ربي الاعلی وایي سبحان ربي الاعلی هغه به ووایي راپابسي بس تا یو سجده وشوه که داسې هم صحیح ده که په یو نیت باندې ټولې هم کولی شي نیت د څوارلسو سجدې وکړه او یو پیره سجدې له لاړ شه سبحان ربي الاعلی ووایي بس څنګه چې عامې سجدې وي شماره یې ځان له درې پیرې پکې سبحان ربي الاعلی وایه سجده به دې ادا کېږي یو مجلس ته مثال کې طور پر موږ تاسو ناست یو په دې کې که د آیت سجده څو پیرې ډېرې پیرې ووایي 10 پیرې ووایي 15 پیرې ووایي په تا باندې صرف یو سجده لازمي ده خو که مجلس نه پاسې دي یا د مجلس بدل کو بیا رالي بهر ته ووتې د کېناستې دي او بیا د آیت سجده واورېدله نو بیا به نورې ډېرې بیا به چې څومره مطلب چې دی نو واورې 2 سجدې به کې واذکر ربک یاد رب خپل فی نفسک په زړه خپل کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفتن او فیر سره دون الجهر من القول بغیر د اوچت آواز نه بالغدو والآصال او سحر او ماښام کې ولا تکن من الغافلین او مکیگا د غفلت کوونکو نه ان الذین بشکا خلق عند ربک چې بني طرف ستا دي لا یستکبرون نستکبر نکوي عن عبادته د عبادت د الله تعالی نه ويسبحونه دا غ تسبیح وي وله يسجدون وغ سجده کوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله تزمون نرازش زمون گناهنا معاف کی من له عمل توفیق را نصیب کی سمو والد د عمل توفیق را نصیب کی یا الله دا ناس تمره قبول منظور کی یا الله د عبادت توفیق نصیب کی دې قرآن سره محبت نصیب کی یا الله دې قرآن سره محبت نصیب کی په دین باندې تلل آسان کی یا الله دې قرآن په برکت څومره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې ټول له شفای کامله نصیب کی یا الله قرضداري د قرض نه خلاص کی بیروزګار له روزګار ورکړي یا الله خپل رضا نصیب کړي الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي مسافرو حفاظت وکړي الله د ټول ملک د مسلمانانو حفاظت وکړي یا الله خپل رضا نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه